बैठ जाओ नहीं बैठेगा। क्यों? मैं चैलेंज करेगी तुमको। ये मेरा डेरा है, लगा लो सो, लगाओ लगाओ, ये मेरा डेरा है। लुम्बी यो बल्ले लगी दिखा ना वर्क है मल लगाओ सो वो कसो तो कसो का वाला का खाई सो को देंगे कयूम स्टेडियम में देखेंगे, ये मेरा डेरा है, कयूम स्टेडियम में देखेंगे। हाँ सही है ठीक है बाबा लुम्बी यो बल्ले लगी दिखा मिका ना वर्क है हाँ वो किसी पर का हाँ शान हाँ इस पर का sta sorta che ne devo ci na हाँ तमातो है की ना चीने कर की ना रानी जब आते की ना तो वो क्या तो हमारा दास की नहीं बैठना जो बता कर डिसीजन तो क्या करना है, ठीक है ना? क्या जोर लगाना है, लगाओ जोर, ये लास्ट नंबर ठीक शू हाँ जोर बगेगे लेकिन यहाँ नहीं, ये मेरा डेरा है। ना ठीक थे देखो बस ना वही दे बस तो मुझे की ना देव माले दिखा रखी जब आते हैं चिल्ला कसर के नूरो हाँ मुकाबले के बंदू को भी ऐसे इंती बस ना वही मुकाबले के वो का रशा बल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो सलामुना नेक हिले او احترامات درته وړاندې کوم او الله تعالی دې زما او سرستاسو او د ټولو مسلمانانو حیا پرده او عزت وساتي. ملګرو لږ ساعت مخکې خبر شوم چې نن نه بعد چې کومه دی د وړو تروړه چې کومه دی هغه به په 3000 او 300 روپۍ باندې غریب سړی اخلي. ما سوچ کو زړه کې مې راله ما ویل راشه دا خبرې چې کومه دی یو څو خبرې د زړه چې کومه دی هغه ملګرو سره هم شریکې کړه چونکې زه لږ بیمار وم او بار وتو تکلیف رانه نه کېدو بار وتو وس مې نه لرلو نو ما ویل راشه دلته نه یو څو خبرې وکړه د خپلو ملګرو سره د زړه خبرې ورسره شریکې کړه. د غریب سړي چې کومه دی دیاړي 600 ده هغه پسې داسې کسان پکې شته یقینا چې د هغوی کور هم خپل نشته دی بیماریانې شي داسې 20 قسمه نور اخراجات شي د کور کرایانې شي داسې نور ورپسې غوړي چیو چینی مالګه مساله داسې ډېر بلا قسم چې کومه دی خوراکي توکي هغه په کور کې استعمالیږي. نو ما دا سوچ کاو چې غریب سړی به په 3000 او 300 روپۍ باندې د وړو تروړه واخلي او که نه غریب سړی چې کومه دی هغه به دا نور اخراجات په دې 600 روپۍ کې پوره کړي. یقینا الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا بالکل ډیره زیاته ګرانه شوه غریب سړي دپاره. وختي بازار ته وتی وم او یو وړه ماشومه تقریبا 15 کلنه ماشومه مې وکته او راته وی چې ماما په خدای یقین وکړه که 15 ورځې وشوې موږ کره روټۍ وي او موږ کره وړه وي او یقین وکړه نن را کره میلمانه هم راله او یو 4 روټۍ راته واله د میلمانو دپاره. نو دا خبره چې ما واورېده انتهایي ډېر زیات خفه او پریشانه شومه. هغه روټۍ خو د الله په فضل سره هغې ته موږ واغستې دومره مسله نه وه چونکې د وس نه لاندې خبره وه د وس برابر خبره وه خو په دې حالاتو باندې چې کومه دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله تعالی دې هغه وکړي چې د ټولو مسلمانانو پکې خیر وي. خو حالات چې کومه دی ډېر داسې قسمه حالات جوړ دي والله که څه هم ویلی شو اوري. نو ملګرو حالات داسې خراب داسې طرف ته روان دي چې یقین وکړه چې د برداشت نه خو بهر ده خو الله دې رحم کوي نو چې څه به کېږي. او بل چې کومه دی دا سیټ کې تاسو ته ښکاري دا خان بابا دا ډرامې مرامې جوړی کوم چې ځان ته وایي د ورلډ سټرونګسټ مین یعنی د دنیا طاقتور ترین انسان. یقین وکړه کله چې دا د پلاستیکي لوښي رالي او پلاستیکي لوښي راخلي او چیتۍ راچیتۍ نو ماله داسې خندا شانتې راشي. کله چې خان بابا وړو ماشومانو له چیلنجونه ورکوي نو ماله داسې خندا راشي. او زه وایم چې دا خان بابا باندې به موږ غټې غټې د روټۍ مقابلې ګټلې او د روټۍ د خوراکي پهلوان به وې ځکه چې دی اکثر وایي چې زه دومره کیلو پیس کم او دومره انډې څکم او 100 درجنې انډې ښایي چې هغه خورم او اصیل غوړي خورم
خو یقین وکړه چې دا خان بابا چې کوم دی د سره ما نږدې نه ډېر ګپ شپ هم لګولی دی دا نه بلکې ډېر ګپ شپ هم دی ورسره خو د ده دا باډي چې کومه ده دا بالکل فیک ده د دې دا باډي چې کومه ده دا اوریجنل نه ده او یقین وکړه چې دا دومره غټ هم نه دی دی چې دا خپل کم وزن یادوي دا دومره نه دی ګورئ اورې خو بس د ده خپله خبره ده چې سیو وي او ټول پښتانه چې کومه دی هغه د مصروفه کړي دي او چې کوم دی هغه خپل حساب کتاب یې داسې کړی دی چې ځان ته د دنیا طاقتورترین انسان وایي خو زه دا خبره زما ذهن بالکل نه مانی که دا چارې د دنیا طاقتورترین انسانو نو ده به وړو ماشومانو سره لوبې نه کولې یقین وکړه خان بابا که الټو هم ودرولی شي دا الټو نه د الټو که چې ده باندې اکسلیټر چا ورپرېښو نو دی به بغ پورې را پورې به تېوتي هغه الټو او دی چې کومه دی داسې نقلي مقابلې کوي او داسې قسمه مقابلې دا اوس تاسو ته دا ګوري دا خوا کې دا ویډیو تاسو لږه شانتي وګورئ دا زموږ یو بل ملګری دی صادق تورو نو دا ته هغه بیهایند د سین چې کوم دی د هغه لیک شوی دی او دا چې کوم دا نقلي ویډیو د جوړوله او هغه نقلي ویډیو د منظریام ته صادق تورو به زما په خیال راوړي ځکه چې دا ویډیو ته هغه کړې ده نو تاسو ته ښکاري بالکل په دې غټه تنه باندې په دې غټه خوله باندې چې یو سړی وړې وړې د ماشومانو خبرې کوي نو یقین وکړه چې دا ډیره د خندا خبره ده دا بار خلک بس څه وایي موږ پورې به خاندي موږ پسې به مسخرې کوي چې هلکه دا خان بابا دومره کمزوری شو چې د ماشومانو سره مقابلې کوي نو هیله کومه او دا مې یقین دی چې خان بابا به په دې خبرو باندې صحیح کښېنلي او ځان به د ماشومانو سره نه